دا وخت موږ موجود یو د سوات په حدود حال کې. تاسو به ګورئ زموږ سره په سکرین داسې یو شخصیات داسې یو هستي ناسته ده چې هغه د ستارو محتاجه نه ده. یقینا تاسو به د دوی د حواز اورېدلی دي به تاسو لیدلي. دا وخت تاسو موږ د بازیره نیوز مینوال ته په لایو سکرین باندې ښیو. د دوی نه به تپوس کوو چې یاره دوی څنګه مطلب له اولنۍ دې فیلډ ته رالل او څنګه دې آغاز وکړو او نن د شو حوالې څخه به دوی څو خبرې کوي. دوی به مزید نه ستړي کوو. د هغه وجه دا ده چې ډېر زیات سفر وکړو په ګاډي کې. تاسو پته د اختر ورځې دي ډېر زیات رش و نو کوشش وکړو چې دې سره مختصر یو ویډیو وکړو. السلام علیکم سر. وعلیکم سلام. څنګه دی بھائی؟ خیر. د ټول نه اول موږ تاسو بازیره نیوز په سکرین باندې او سوات ته هرکلی وایو. ډیره مننه او زما د طرف نه ټول ملګرو ته مسافرو ته څونه چې ستاسو د بازیره ټلویزیون په دې شیشه باندې کوم ملګري مونږ ګوري نو ته سلامونه او د اختر ډېر ډېر مبارکباد. مننه جی. تاسو لاول موږ په خیبر نیوز باندې په سکرین باندې ولیدی ماشاءالله اواز لاولنې سندره وه هغه د مسافرو په زړونو کې په ټول په هر سړي په خوله باندې راله. څنګه دا آغاز وشو؟ څنګه دا سندره تاسو ولیکله؟ عرفان کمال کې دننه یو بې قراره فنکار د ډېر وړوکوالي د وخت نه موجود و خو د هغې یو ښه پلیټ فارم او یو ښه وخت بس د هر څیز دپاره الله پاک یو ښه وخت مقرر کړي هغه خلکو ته ښکاره شو. حالانکې سندره ما په ړومبي ځل په 2001 کې ویلې ده 2001 چې ما په ړومبي ځل سندره ویلې وه او دغه سفر جاری و. خو دا په 2014 کې بیا چې کوم دی نو د ویټي خیبر په لاره باندې چې کوم دی نو دغه سندره له خدای پاک ډېر عزت ورکړه او موږ هم چې کوم دی سره ډېر خلکو کې مقبول کړو او دغه عزت زموږ هم نصیب شي او الله دې وکړي چې په دې موږ ته استقامت نصیب شي. مننه جی. دا سر د یو خبر را سره شیر کړئ. تاسو سندرې وویلې ماشاءالله هره سندره د بلې نه ښکلې ده او خلک هره سندره اوري. موږ ویورز ګورو موږ د هغې لایکس ګورو او په سوشل میډیا باندې هم ستاسو یو اواز دی. داسې خلک دي چې هغه غواړي چې یاره موږ د عرفان صاحب په شانتې مخې ته راشو او موږ کوشش کوو خو نه هغه څه ته نشي راتلی. څه کوشش وکړي چې هغه एकदम ستاسو په شانتې راشي؟ زه به دا ووایم چې یاره د زما سندرې لږې کمې م راځي د نورو سندرغاړو په نسبت باندې زما سندرې کمې راځي. که هغه وخت کې چې کله زه څه مشهور سندرغاړی نه مم نو بیا به ما لګې وي او اوس که خدای پاک راله نوم راکړه پهچان یې راکړه او د خلکو مینه را سره شوه نو اوس هم زه لګې ویم. د هغې وجه دا ده چې زه په سندره باندې دا خواري کوم چې یاره که یا زما خپله شاعري یا د بل چا شاعري خو زه به دا وایم چې زه هر وخت د یو کلام ما ته مخې ته پروت یا یو بل 2-3 څلور کلامونه داسې چې زه هغې له طرزونه جوړم ښه نو په هغې ډېره خواري کوم چې زه یو ښه طرز جوړ کړم خپل طرز جوړ کړم خپل کلام ویم که خپل نه وي چې د بل چا ویم نو هغه ما ته پته لګي چې یاره دا لکه زه ډېر اردو یو شعر دی میرے پسند کے معیار کچھ عجیب سے ہے میری پسند کا سودا کسی دکان میں نہیں. نو زه په خپله ډېر سخت کریټک یم نو زه وایم چې زما یو څیز خوښ شي نو یقینا چې د خلکو به هم خوښېږي. یو شی تاسو خپل معیار باندې سوچ وکړئ د هغې لپاره طرز سوچ کوئ بیا هغه په هغه طرز کې په خپل یو انداز باندې تاسو ووایئ چې هغه د خلکو په زړونو کې پاتې شي. او ما سره زه داسې الله دې په دا په لویه کې نه راولي داسې ګارنټي ما سره نشته چې ګنې زه هر یو څیز ویم نو هغه به ګنې ښیي او یا به خو زه لکه کم از کم دا بیماني نشم کولی چې ما یو داسې یو څیز ویلي چې ما هغه د شونډو په سر باندې یو سندره تر اوسه پورې نه ده ویلې. سر دا راته ووایه چې ستاسو د شوبیز سره کوم تعلق چې دی هغه خو دی د دې نه علاوه نور په زندګۍ کې څه داسې اکټیویټیز دي؟ زه په یو ریډیو پاکستان پېښور کې یو وظیفه لرم په هغې کې کار کوم میوزیک لایبریرین په طور باندې او بس دغه مصروفیت مې دی او بس دا خپل فن ورسره کوو او مختلف چینلو باندې چې کوم دی نو د پښتو ژبې دا خدمت. سر دا راته ووایه چې تاسو ډېرې سندرې ویلي دي په دې کې ستاسو د ټول نه زیاته خوښه سندره یقینا د شاعرانو د سنګرانو ټولې سندرې ډېرې زیاتې خوښې خو ستاسو کومه چې ډېره خوښه ده هغه راسره لږ شیر کړئ سر. دا خو د ډېر ګران سوال وکړه ځکه زما سندرې خو ډېرې لږې دي که نه خو بهرحال زما چې کومه ډېره زیاته خوښه ده نو هغه د مینه زوروره ده. کله راته اسی په خپل انداز باندې نو هسي یو خبره ده
مینا زور ورادا او مینا زور ورادا مینا زور ورادا او مینا زور ورادا. یقینا مینوالو مینا زوروره ده، هغه د هر چا مینه هغه هر څنګه مینه مینا واقعي زوروره ده. خو د عرفان صاحب نه به دا تپوس کوو چې مینا زوروره خو دا چا مینا زوروره چې عرفان صاحب په قلم مجبور کو او هغه سو شاعري ولیکله. دا داسې یو مینه ده چې هغه زمانه مروره ده. نو ګوره چې کله څوک 50 زورور شي د زورورو نمونه خلک نشي اغشته. مننه جی عرفان صاحب خبر تاسو اورئ دا وخت شو د شو حواله سره بدین تاسو کو سردار ته وای د شو حواله سره نه شو په حواله سره تاسو وایي. ډیر خوشاله شوم لکه چې کوم د زمونږ د غریزي علاقې سونه چې دي کنه سواد شو دیر شو بنیر شو داسې دې طرفونو ده او بیا داسې چې دا لږ تګیم پاتې شوي دي په ډیرو مختلف حالات او ادوار په داسې راغلي چې دا لکه د کلچر او د ثقافت دغه خوشحالونه لږ محروم پاتې شو. دې ځایونو کې چې داسې اکټیویټیز کېږي یقینا نو کې زه ډېر زیات خوشحاله یم. لکه زه نن دومره ستړی یم چې زه په بل ځای کې زما څه مصروفیاتو د اختر او ما نه خوب کړی دی نه مې کور آرام کړی دی تلیم نه یم. لکه د اختر ما خپل بچو سره کور فیملی سره نه دی تېر کړی بس په منډه باندې یم او د خوب دغه ټایم کې په ګاډي کې چې ته وده شم پکې نو د شوي یم نور لکه خوب مې نه دی کړی. نو زه غواړم چې لکه داسې اکټیویټیز دلته کېږي دا چې کوم سرکاري ادارې دي چې دیپک دي کې امدادو کې دي سره داسې کلچر شوګانیو کې حکومت ړومبې پوړې ده د دې خبرو دپاره چې په خپله سرپرستۍ کې وکړي او که د هغې نه علاوه نور څوک داسې په خپل سر باندې داسې یو قدم پورته کوي نو په کار چې کوم مخاورس خلک دي چې هغې دې کې دې سره پوره امداد وکړي او دې حوصله افزایي وکړي. تاسو څنګه د عرفان صاحب اواز باندې د هغوی په خپله باندې شو لپاره د انویټیشن دپاره کومه ویډیو وه موږ چلولې وه نن الحمدلله موږ هغې لایف کېنو هغې سره موږ خبرې اترې وکړې. د دې نه تپوس کوو په اوس دا ټایم زموږ سره په سعودي عرب کې دوبۍ کې قطر کې مختلف ملکونو کې تاسو خلک ګورئ د مسافر دپاره څه پیغام دی؟ مسافرانو مسافرانو خفه مشنو یا تور سری ناستی او کناستی دی دعا دعا در تکوینا. مننه چې تاسو د کمال صاحب تاسو आवाज واورېدو د هغوی خبرې واورېدې. یقینا چې د شاعرانو زړه د ډېر یو اساس زړی او دی د یو سفیر کردار ادا کوي په مختلف ملکونو کې په مختلف ځایونو کې چې هغه د خپل پښتو ژبو له دغه ورکړي ترجیح ورکړي او تاسو ته چې کوم دی مختلف قسمه په شاعرۍ کې او په دغه کې کوم خپل آواز در ورسوي او پیغام در ورسوي. مخکې به انشاءالله شو چلو تاسو زموږ سره به اوسئ او الله دې دې له نور ورکړي. زه حضرت حسین تاسو نه اجازه غواړم د الله په امان.